چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړو کنه مدینه منورې ته هجرت وکړو نو چې کله مسجد نبوي راغیدو نو هر صحابي نبی اسلام په خپل هم لیکو صحابه کرام هم لیکو ګټي به په وګور راغستې او راوړي په نبی اسلام سره په خپل لیکو ښا ګټي به راټولولې نو عمار رضی الله تعالی عنہ دو ګټي راغستې غټي دو داسې غټي تیږي به دوه راغستې نبی اسلام په خاطر شو داسې دو ګټي په یوګو پرتی دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عمار داسه کوي یو وروړه داسې کې تا خود راغستې دي دا الله پاک پیغمبر دا یو می د خپل طرف راغستې دا یو می ستاسو طرف نه راغستې ته مراوړه زه دوه ذکر اورم چې یو زما شول او دا یو ستاسو ته زموږ سره ګټي مراټوله وا نو صحابه کرام به سره ټوکی کوي کنه صحابه به سره ټوکی کوي نو د دوه ګټي راغستې صحابي په خندا شو پټو کوي خپل ګټه پم کې خدای دا ور سره موسه که مرګ یو سره ټوکی کوي کنه دا صحابي به د درې مګټه کې خدا زما دا سره ته وسه نو چې نبی رسول الله په خواته یې کړه وی عمار داسې کې تا خو درې راغستې دي دا الله پاک پیغمبر استاد صحابه دي دا ما وجري ما پری دي نه په خندا شو استاد صحابه ما وجري ما پری دي نه نبی رسول الله ته په خندا شو وی عمار الله ست په خورو کې کړ شدوی تا نه شهید کې تا به ورست نور باغیان برازي غبر شهید کړي او یې عمر خبره ورغور استاد په دنیا کې اخیری خوراک چې کنه غب پي اب زئی پي بیا تقریبا 30 کاله پس عمار رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی نو په غزا کې و نو جنگي ډېر سخت جنگ کوي 15 کم سل کاله عمر یا داسې دومره وخت کې د عمار زه عمر نو غزا کوله نو یو تنو مخې لورغه دور ته ورکه تګی شوی مې سر شته نه چې اوس کوم ډېر سخت کې مکوبي راکا نو هغه سره وبونه صحابي سره هغه سره پي وغاوي ورکړو هغه ورکړو عمر دا وسکا وې د چې څنګه پوس کړ کنه قسم په الله زه شهید کېږم زه شهید کېږم ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې عمار استاد اخره خوراک پي ما په اوس کل معلومي کې دا چې زه شهید کېږم او څنګه چې وردن نشو غزا ته شهید شو د نبی علیہ السلام فرمان به دومره مدبات برشتیا کېده شهید شو نو دی عمار رضی الله تعالی باندې ډیر زیات سخت تکالیف راغلي دي د ایمان راوړلو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی جنت د سلور صحابه کرامو د ملاقات ډیر خواهش لري سلور مرګري زما داسې دي کنه چې جنت ډیر زیات په انتظار ده چې دا سلور به مال کله راځي یو به نبی علیہ السلام فرمایل میداد رضی الله تعالی عنہ او دویم نبی علیہ السلام فرمایل سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ او دریم نبی علیہ السلام فرمایل عمار رضی الله تعالی عنہ او سلورم علی رضی الله تعالی عنہ دا سلور صحابه کرام داسې کنه چې جنت هر ټایم په انتظار کې دوی به کله مال راځي پاغه کې یو عمار رضی الله تعالی عنہ عمار رضی الله تعالی په دې باندې ډیر سخت تکالیف راغلي ډیر زیات سخت تکلیفونه راغلي په ایمان راوړلو کې